بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها. آسان دی خزر زر به وایو. مثلا شروع کړي و د محرمات بیان او دام ویلیو که تاسو ذهن کی مجموعي تور باندې اسباب د تحریم هغه نه هم جوړ کړیو. هغه ما ته ببر غوړی ایو پکې قرابت دغه بیان تیر شو، یو رضاعت دغه بیان هم تیر شو، یو مصاهرت تر اوسه دغه بیان تیر شو. او به جمع و جمع څلورم نو سم لا د جمع بیان شروع دی ښه. مسله دا ده یو سړی یوې ښځې سره واده وکړي او هغې لا په نکاح کې را به ترور سره واده کې نه شي کولی، دا جمع ده. همدغه شان د مور خورې ده د هغې د خپلې ښځې د مور خور سره واده کوي نه شي کولی. همدغه شان د ښځې د ورېرې سره واده کوي نه شي کولی. د ښځې د خورزې سره واده کوي نه شي کولی. و به رسېدلی وګورئ ولا یجمع جمع بنه کیږي بین المرأة و عمتها د ښځې او د هغې د پلار د خور ترمنځ په نکاح کې او خالتها یا د مور د خور او ابنة اخیها او ابنة اختها. پوهېږئ پې که نه؟ دلیل نبی علیہ السلام فرمایي لقوله علیه السلام لا تنکح المرأة على عمتها، نکاح به د ښځې سره نه کیږي على عمتها د هغې په تروره الټې کړو که یعنې ترورې په نکاح کېده او اوس ورله ورېرې سره نکاح کوي. ولا على خالتها او دغه شان د مور خورې په نکاح کېده او اوس یې د خورزې سره ول نکاح کوي، ورپسې دي که نه. ولا على ابنة اخیها ولا على ابنة اختها. پوه شوئ که نه؟ بر وګورئ اصرار ذهن کې به دا اعتراض تاویږي راتاویږي. او سامي تازه تازه ویلې ده چې وایي موږ ویلیو کتاب الله چې دی دې کې که څوک تخصیص کوي په خبر روایت سره نه شي کولی، ځکه تخصیص کول په عام کې موږ ویلیو دا خو نسخ ښیي ذهن کې هم دي که نه، او ناسخ خو د منسوخ کم از کم مساوي وي. نه خبر روایت خو په درجه کې کمزوری دی د چا نه؟ کتاب الله نه. او کتاب الله کې راغلی وحل لكم ما وراء ذلكم، دغه محرماتو نه علاوه تاسو لپاره ټول جایز دي. هلته وایي چې ورېره په نکاح کې د ترور سره نکاح کولی شي دا معلومیږي، خورزې سره کولی شي دا معلومیږي. وحل لكم ما وراءنا پوهېږئ که نه عام دی. او تر پاسي کې تخصیص کې چې دا نه شي کولی بچای کې په خبر روایت باندې دا خو صحیح نه ده. په خبره پوه شوئ؟ جواب یې وله کړی بی دا خبر روایت نه دی، خبرې مشهور دی. او کم تخصیص چې داسې چې من وجه نسخ وي من وجه بیان وي یادم شي که نه ویلي مو اب خبرې مشهور کیږي. خالص نسخه به نه کیږي، په خبرې متواتر کیږي که نه رسې پې. دلته هم دغه شان ده. او که څوک وایي دا خبرې واحد دی څه دی د هغې هم جواب شته دی. بی واحل لكم ما وراء ذلكم دا عام غیر مخصوص منه البعض نه دی چې قطعي وي. عام غیر مخصوص منه البعض قطعي وي که دا عام دی مخصوص منه البعض دی. او عام مخصوص منه البعض چې هغه ظني وي د هغې تخصیص خو بیا په خبرې واحد هم کېږي نور مزید. څنګه مخصوص منه البعض دی؟ وسنیه هم پکې راله. واحل لكم ما وراء ذلكم کې وسنیه څوک چې د بوتانو عبادت کوي مجوسي هم پکې راله، حالانکه هغه بالاتفاق هغې سره نکاح نه کېږي، هته خاص شوي دي. نو عام مخصوص منه البعض دی، په خبر روایت سره په هغې کې تخصیص مزید کولی شي. وګورئ وهذا مشهور، دا مشهور حدیث دی. يجوز زیادت جایز دی زیادت په کتاب الله بمثله په مثل دغه شان حدیث. بله مسله واورئ او قاعده کلیه راته د جمع دپاره بیانوي. دا ټول لږ بر وګورئ مړی هر هغه دوه ښځې په نکاح کې نه شي جمع کولی چې په دغه دوو ښځو کې ته یو سړی فرض کړي او خپل منځ کې د هغو نکاح کې نه کېږي. دغه شان دوه ښځې نکاح کې نه شي جمع کولی. دوه خویندې دي که نه دا نکاح کې نه شي جمع کولی. ولې که یو پکې هلک فرض کړي نو خور او ورور به شي، خور او ورور منځ کې نکاح کېږي. ورېره او ترور نکاح کې نه شي جمع کولی، ځکه که دا ورېره وراره کې وراره او ترور نکاح کېږي، او که دا ترور تره کې دا تره او د ورېرې کېږي. لنډه دا ده هر هغه دوه جینکۍ که هغې کې یو هلک کې خپل منځ کې نکاح نه کېږي، دغه دوه جینکۍ یو هلک سره په یو وخت کې په نکاح کې نه شي راتللی. ته پوهېږې که نه؟ ولا یجمع بین امراتین جمع به نه کېږي په مابین د دوو ښځو کې داسې دوه ښځې
لو كانت احداهما رجلا بالفرض کې په دې دوړو کې یو سړی وي لم يجوز له دا غلنی جایز ان دا خبره چې نکاح وکړي د اخرى سره وجه څه نه ملي شي دا سلیکشن ګران دي عبارت باندې بزان پوهه کوي لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطعية قطيعة بروغوري چې ته دغه شان دوه خويندې دي کنه اته په نکاح کې دواړه سره د نکاح وکړه نبی بستا د نکاح څه کوي دغه په منځ کې به قطعي رحمیت راولي ولی بنو خپل منځ کې ورانه نو ستاسو د نکاح په وجبه دوه خويندې بني جوړی شي او د دوه خويندو منځ کې به تعلق خراب شي او دا حرام دی او کوم شي چې سبب د حرام یې د خپل څوي حرام وي د قاعده د فقه الګ پويږي کنه پی کنه خو نه درنکو دوه خويندې یا وريرا او ترور یا خورزا او ترور تانی کا کی جمع کړلې څه به جوړ شي خپل منځ کې او د بنو خپل منځ کې تعلق چی کنه رحم اک سل رحمی څه وی کټ وي دلته بم څه شي کټ بشي څوک به کټ کی نکاح حالان کې هغه حرامه ده کټ کول دا چا په وجه کټ شو نکاح دغه نکاح حرام شو کنه پوه نه شي اورا لأن الجمع زکه جمع کول بینهما دغه شاندو جنکو ترمنځ يفضي الى القضيات دا خو قطيعه الرحم تمفزي کیږي لګ بروګری ورپسې کوم دلیل دی ماته بروګری ټول ولې سب خور سره نکاح نه کیږي دا کنه دغه شان وريري ترور سره نکاح نه کیږي ولې نه کیږي توجه جی هغه وجه دا ده چې نکاح کې یو ناکح وي د حقوق وي بل منکوح وي هغه باندې حقوق وي دغه د منکوح حقوق وي بچا ناکح باندې نو یو بل نه حقوق غواړي به نو که خور ورور نکاح وکي یو بل نه حقوق غواړي دې سره داغو تعلق خرابيږي دا رسې به خبره څه کیږي قطعیت درهم راځي کا خو نه درنه کو دې خبرې نو څنګه چې د خور سره نکاح نه کی ځکه سل رحمی کټ کیږي دا شان دوه خويند نکاح کې جمع کولم صحیح نه دي ځکه چې دا هم سل رحمی کټ کیږي دا څه ګران دی ګوره ښا وښه شي وتا اورا والقرابه المحرمه هغه قرابت چې هغه حرامون کې د نکاح د لکه خور نکاح حرامي کنه لکه پیږي دقه قرابت چې محرمه للقطع ته چا سره چې نکاح نه کیږي توجه د سی وایم ما صحیح ونه ویلو د کوم زنانو سره چې نکاح نه کیږي توجه د غزنانو سره تعلق کټ کول هم حرامي نکاح د چا سره نه کیږي خور سره هغه سره سلی رحمی کټ کول حرام دي کنه دي د ترور سره نکاح نه کیږي سلی رحمی ور سره کټ کول تعلق کټ کول تاسو دي حرام دي ورېره سره او د تر لور دي دا هغه سره تعلق کټ کول حرام دي که حلال دي حلال دي د وسانو هغه سره تعلق ساتل ټیک نه دي نکاح ټیک ده خیر هم ده کنم ده نو د قرابت رشتہ توجه چې دا نکاح حرامي کنه خور دې د نکاح حرامه دقه قرابت دا تعلق کټ کولم حرامي ما بخیل خواني درنکو کم قرابت چې څه حرامي نکاح لکه خور ترور اوريرا قرابت دې څه حرامي نکاح کنه دقه قرابت څه حرامي تعلق کټ کول تعلق خیرم ده کنه خور سره تعلق کټ کول ورور سره دقه یو رشتہ را ورورتوب خورتوب نکاح حرامي ورورتوب خورتوب تعلق کټ کولم حرامي او که نکاح دی وکړل نو دغه شی پکې راځي کنه تعلق دوه دی جمع کړلی که نکاح دی ورسره وکړل یا دی دوه پکې جمع کړلی نکاح کی تعلق خپل منځ کې خرابېږي وره والقرابه المحرمه هغه قرابت چې هغه حرامون کې نکاح د پاره دقه قرابت چې محرمه للقطع هغه حرامون کې قطعي تعلق لرم ولو كان المحرميه لکبر وګوري دو جنکې وي رضای خويندې وي یا خور او ترور وي او تی نکاح کې جمع کولای شي وینام نشي کولای ولو كانت المحرميه بينهما بسبب الرضا نو تحرم ندغه هم حرام ده لما روينا من قبل يا تحرم دغه محرمیت حرامي نکاح لره لما روينا من قبل مخکې روایت کړو کنه چې يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ولا بأس به يجمع لږ به وګورئ مولوي صاحب اوس یو مسله بیانوي یو سړی دی یوې ښځې سره نکاح وکړله بیا د دې ښځې زوړ خاوند مخکې د هغه د بلې ښځې نه لور وه د دې نه د بلې ښځې نه د هغه لور وه اوس ورله هغه لور سره هم نکاح کوي ښځې سه هم ورله نکاح وکړه د ځوان بچي هغه مړ شوی دی ای طلاقه کړې ده او د دغه سړي لور ده خو د دې ښځې نه د بلې نه دواړه جمع کوي نکاح کوي دا جایز ده که نه وایي جایز ده پوه شوئ پې امام ظفر رحمه الله وایي نه ده جایز وجه څه ده که دغه خاوند لورې ته الګ فرض کړي نه به یې د دې ښځې سره نکاح نه کړي ځکه دا یې د پلار ښځه ده پته نه لګي پوهېږئ که نه که دغه د خاوند لورې الګ کړي د خاوند زوی کړي دې ښځې سره نکاح کېږي نه کېږي نو موږ ویلو داسې دوه جمع کول چې یو پکې سړی فرض کړي بل سره نکاح نه کېږي جایز نه ده لحاظه نه ده جایز موږ ورته جواب کوو بهی دا اله چې دواړو طرفونه دا کاري یو طرف نه خو دغه شان ده خو ته دا د سړي دا ښځه سړی فرض کا او دغه لور سره نکاح کې څه وجه شته د حرمت دا اله ده چې دواړو طرفونو نه دا کاري چې یو طرف فرض کې بل سره نکاح نه کېږي بل طرف فرض کې بل سره نه کېږي دلته یو طرف ده وګورئ موبایل په بګید خجی الکه شیم لاړې چې حساب دی ولا بأس سباق نشتري بأي جماعة چې جمع وکړل شي بین امراتن په ما بین د خزه کې او بنت زوجین او په ما بین د لور د خاون کې لوري د چا د خاون لوري د کم خاون کان لها چاره د خزي خاون من قبل مخکي وللان ولا قرابه بينهما دي منس کې قرابت نشته ولا رضاعه نشته وقال امام ظفر فرمای لا يجوز رحمه الله دا وی جایز نه ده لان ابنه الزوج زکه د خاون لور چې ده لو قدرتها ک شرطي فرض کی ذکرا مذکر لا يجوز له غدبر بن جایز کیږي التزوج چې نکاح کې به امرات یا به د بلار د خزي سره لکه پیږي کنه پیار قل لم هو توایو امراه الاب د بلار خزا لو صورتا ک شرطي فرض کی ذکرا مذکر جوړ کی نو ګره جاز له ودل خو جایز د چې نکاح کې به هذه د خپل خاون د لور سره وشرط او شرط خدای ای يصور ذلك من كل جانب چې دا صورت جوړیږي د حرمت د هر جانب نه پته نه لګي را صحیح کنه زو کنه مخکې ومن زنا بامرات حرمت عليها امها وبنتها لك برو غره خلک پوهه کې چې سوچ نو باسي کا به خراب کو غره اګران سے بمزه پوهه کا ما ته غره بارمونی سے قرابت هم بیان شو او دغه شان رضاعت هم بیان شو جمع بیان شو دغه بیان شو کنه وس مصاهرت بیان نه راته مخکې مونږ مصاهرت بیان شوی خو نه دی کنه توجه جی حرمت مصاهرت بیان راته کوي مسله دا ده یو سړي دی وی زنانه سره زنا وکړه نو کله دې سره نکاح کوي کولای شي خو دې د لور سره نکاح نشي کولای دې د مور سره نکاح نشي کولای هم دغه شان یو زنانه سره شهوت سره لاس ولګولو یا دغه فرج داخل دی وکتل نو به د دې د لور او د مور سره نکاح نشي کولای دې ته ویل کېږي حرمت مصاهرت څنګه چې د خپلې خزي د لور او د خزي د مور سره نکاح نشي پوه شئ وګورئ امام شافعي رحم الله وی کولای شي مړه زینای دی سره وکړه لکه د غزي مزنی سره نکاح کیم کولای شي کله مور سره ولکیم کولای شي لور سره ولکیم کولای شي ومن زنا او چا چې دا بل ما مل وکړه به امراتین دی وی خزي سره نه حرمت نو به حرام وي عليها دې عليه دې لکه عليه دوست عليها لیکل خدای دې غر کې موږ دوک کوي قلندرانو سره خو دې خو کوي ښا عليه سټي کوي ښا حرام ده عليه به دې سړي باندې امها مور نمرات اصول دي نیم په حرام ده برزه پسي وبنتها او فروع لوري نو سي امام شافعي رحم الله فرمای الزنا چې دا لا يجب حرمت المصاهره د حرمت مصاهرت نه واجبای وجه سره لک برو برجی توجه امام شافعي رحمه الله فرمای کنا اول به د سی وایو به بل شان وایو د سیدا دا هغه قاعده
چې نعمت دا په ګناه نه حاصلېږي. نعمت او مصاهرت دا یو نعمت دی. الله پاک زباتی هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا. یو انعامدار چې نسب مل لګ جوړ کړي او سحرا مل انعامدار د سخرګنې مم درله پیدا کړي. دنه تاسو کو دا د اوس روزانه ورزي سخرګنې نعمت دیکھا او دا نعمت ته بچا باندې حاصله. زنا دا ګناه ده. نو ګناه معصیت دا سبب نه جوړیږي د چا د پاره نعمت د پاره. زناګانو باندې حرمت مساهرت ناراضي پوه نه شي او کدا الله مزنه در کوي. امام شافعي رحم الله فرمایي وسامي کې مونږ ویلي دي افعال حسیهونه کنه هیوشي او کدا افعال شرعیهونه نه هیوشي دغه تعلق د قبیل عینی سره وی ادم وی کنه او قبیل عینی باندې احکام شرعیه نه مرتب کیږي. علم دې کنه زنا خو افعال حسیهونه ده او که شرعیه وی کارڅ وی دا قبیل عینی ده د احکام نه مرتب کوي چې حرمت مصارت درایش. اوسه مزه در نه کړه دا وسامي قصې دي کنه تاسو خو یاد کړی و. وګورئ امام شافعي فرمایي رحمه الله الزنا چې دا دا ډېر غټ مولا تیر شوی دی کا غټ ولی الله تیر شوی دی. لولا خشیت الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي. الله ویره نه وکنه الله دومره علم را کړی دا خلک به د ځان بندگان جوړ کړي وي. لکه نن سبا خلک مناسب چې بیان کوي که درس کوي او که تصوف والی ټول کوشش کوي ځان ته خلک مایل کوي. اعتقاد د خلکو زړه کې جوړي کوشش دی الکه خپل ته شي خدای دې غر کا خپل اعتقاد فریدا د الله اعتقاد ول زړونه کې واچوا. عیسی علی السلام تعالی پاک وی انت قلت للناس اتخذوني وهم الهين من دون الله قال سبحانك. هاوی الله تعالی را پاکی دا ځکه ته ویل شم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. دا الله عبادت وکي زما استاد رب دې دا الله طرف ته خلق راولي او دا کوشش څه شروع وي چې بیان د سیو کوم خلق میټول تعریفونه شروع کی او درز د سیو خلق میټول تعریفونه شروع کی. دا لکیږي چې کله زړه کې اخلاص نه ښه الله پاک دې موږ تر نصیب کې ډېر بد سوچ ته کا ټول بدی کې اخته پویږي په کنه حدیث کې راځي الله پاک په اخیره زمانه کې خلق پیدا کی مکار خلق وای مکار د دین په آل کې به دنیا غټي دین معنی به دنیا غټلو کوشش کوي. توجه دا دویمه جمله ده. او دریمه د غړو بشان کپڑے بیچولي ځان به مظلوم غني کمزور او خپل به داسي خوږي لکه چینی لکه شاد داسي خوږي خبري بکي داسي مکار خلق به وي او زونه به د شرمخان وي بس چانه څه اصول کما علم دې کنه پته نه لګي. الله پاک نبی له سلام فرمایي الله پاک فرمایي الله چې د دې د وجه نه دا کار کوي چې زکم ډیل ورکوم عذاب نه ورکوم دې را مسکړی دي کنه خو ته بدر چې الله پاک به خپکیږي ما سبه مقابله کوي. او زماره بخپل ذات قسم وی خري جمله ده زماره بخپل ذات قسم وی داسې فتنه کې به مبتلا کما چپوې خلک به ته ایران پاتې شي سپینګره سړی به زینا بدل نه وشي څومره غټه سزا ده او خلکو ته بخښار شي. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي صحابه وتا تعوذوا بالله من جب الحزن. دا الله نه پناه غواړي د جب الحزن. صحابه ته د الله رسول دا جب الحزن لا څه شه ده ورته فرمایي واد فی جهنم کی و وادی دا او هر ورځ سلور سو پیری جهنم دغه نه پناه غواړي. جهنم کې وادي د جهنم د خپل دغه نه په یو ورځ کې څو پیری پناه غواړي سلور سو پیری. د الله رسول څوک به ورته داخليږي القراء المراؤون هغه قارین علما چې ریاکاری کوي. الکه بیان می څنګه وتا غوت خلکو د بار وکړو غزان لا هیو درس می څنګه وکړو او بیان می څنګه وکړو ذکر او اذکار می وکړو خلک متاثر کړل برنه تپوس کوي. الکه دا وای الله پاک به خوشاله شوی کنه دی دا ریا ډیر عام شوی ده. بس فیسبوک دې د خیر سره د شروع واسه کتاب مطالعه کوم او درس ته او طواف کیما ریا ډیر خوشي مرز دی. نبی اسلام شوق دیږي صحابه ته فرمایي د مسیح الدجال د فتنې نن پتا سمانه زید ویره چې زما د ریا ده دې ما ډېرې نه کما دا خو شرک اصغر دی شرک خفي دی کوم دې دور رسیدنه دا مې څه په سیده لو بشرو کړله. امام شافعي رحم الله وای کنه علم الله را کړي
لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. وګورئ زنا چې دا نه واجبې حرمت مصاهرت لانها مصاهرت چې ده دا خو نعمت ده فلا تنال بالمحظور دا نشي حاصلې دله ممنوع شي باندې قاعده ویلې وکنه نعمت په ممنوع شي باندې نه حاصلېږي ولنا موږ وته وایو څه لږ بر وګورئ نام د اسامي بیان دیکھا ته ویلې ده موږ وایو کنه زنا سره ماشوم پیدا کیږي زنا سره څه پیدا کیږي لکه تاسو ګوتو ته ګورئ دا خزه دا جنۍ دا الګ د زنا یې وکړه دې کې ماشوم پیدا شو ماشوم د خزم جز ده خلک وای کنه د پلان کوي بچي او دا د سړیم جز ده خلک وای د پلان کې بچي زما جزوی شوی خلک وای موږ د باجی زوی شوی کو څوک ماشومان ناری والي هغه ورځ مې خزه سحاست پیدا شو اے ما څوک نه دی ماشوم اے ما ته ویل موږ د باجی زوی شوی تاسو ګورئ لکه ها نو دا خزي ته منسوب وي دا غيزي دي دا غي جزئي خاوند ته منسوب وي دا غي جزئي د څه ده کنه دا راشي نو ماشوم د دواړو جز حسامي ده ماشوم په واسطه باندې جزء لهذا الشيء وی کنه نخزه د خاوند جز او خاوند د خزي جز صحیح شو به د خاوند اجزاء اصول پلاری نیکی دا د خزي اصول شو اسخر پلاری شو او د خاون فرو زوی نو سه دا د خزي اصول فرو شو دوه حرمت شو د خاون خدا بل ګرست کو او د خزي فرو زامن دا د سړی فرو جوړیږي او د خزي اصول خواخي سر دا د چا جوړیږي د سړی د څلور حرمات راځي پکې څو د خزي اصول فرو په خاون باندې او د خاون اصول فرو په خزا راشي خو به هر حال ماشوم د دواړو جز د ماشوم په واسطه خزه خاون د یو بل جز او به د خزي اجزاء د خاون اجزاء او به د خاون اجزاء د خزي اجزاء نه پیږي په دومره پورې ورسېدلې د صغرا ده او کبرا د جز نه پیدا او چتول حرام دي ناکح اليد ملعون څوک چې موټي وای لعنت دی پیږي کنه پی د جز نه پیدا خصل سدي الکا حرام دي نو د خزي د مور سره خزه مې یادوا د مزنی د مور سره د مزنی د لور سره نکاح کول جز نه پیدا غستل دي او د زانی د پلار د زانی د زوی سره نکاح کول د جز نه پیدا غستل دي دا حرام شو وسم نه پیږي لګو ته وګورئ ولنا من وایو ان الوتیا وتی چې دا سبب د جزئیت توجه خبره مې پوره ونه کړله او که بچی لانی پیدا شوه دا وتی چې دا وتی دا سبب د بچی دی او څوک د بچی کلنی پیدا وته د بچی بځه ودرېږي او څوک چې د چا بځه ودرېږي دغه حکم مخلی من قام مقام الغیر فلو حکم الغیر نو به چې د بچی کوم حکم هغه د چام شو د وته شو نو بچی خزه او خاون دیو بل اجزا جوړول او د خاون زائد خزي او د خزي زائد خاون والا جوړول نو نفس وته بم دا کار کوي پیږي کنه اصل کې بچی جوړيږي کنه جوړيږي دی پته نه لګي او کله چې د علت پته نه لګي به په سبب ظاهره فیصله کیږي سبب ظاهره څوک د وته ده او کله د وته پته نه لګي رسو مسله روانه ده به شهوت سره لاس لګولو باندې فیصله کیږي دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه دا به وایو ان شاء الله وګورئ ترشان ولنا من وایو وته چې دا سبب د جزئیت ده بواسطه الولد بواسطه د ولد وته سره جزئیت پیدا کیږي خو واسطه بغیر چای ولد څه مطلب اول ولد جزوي او به د ولد په واسطه دی یو بل اجزا شي به د یو بل اجزا د بل اجزا جوړیږي تو ورکنه حتی یضافه ترجه نسبت کیږي د ولد الى كل واحد منهما دواړو ته خزي او خوان تکملن پورا فیسیر نګرزي اصول د خزي او فروع د خزي کو اصول لکه اصول د خزي ما یادو یار اصول د موضوعي فروع د موضوعي کو اصول لکه اصول د واتی او فروع د واتی وكذلك العكس د واتی ولا دقیقه ګرځي او قاعده کبرا وورا کبرام تور قاعده ویخه والاستمتاع بالجزء حرام استمتاع د خپل جزء نه خستل څه دي حرام دي نو خزه موضوعه ک د واتی د پلار زوی سره نکاح کوي جز سره پیدا اخلي واتی ک د موضوعي د پلار زوی د لور مور سره نکاح کوي دا د جز نه پیدا خستل دي سوال توجه د موسامی کوم کړو نو خزه خوند یو بل اجزا دي کنه نو به چې یو بیر بچو شو به مزید ولی وتی کوي
مزید وته کوي کنه نکاح قائم ای کني دلته هم د جز نه پیدا خستل دي وی چې دلته ضرورت دی یار یو بچی سره به نکاح ماتو دا قصه خبره ډېره ګرانه شي والحرج مدفوع سلام ماده ده لا ضرر ولا ضرر ولا سمد الضرر يزال الضرر يدفع بقدر الامكان دير شمده دا ټولي مادي دي کې او تو ګوره الا في موضع الضروره ها ضرورت په وخت کې وهي الموت موت یې سره نکاح کول شي ضرورت دی امام شافعي سے ویلي وتی حرام ده توجه زنا سره او مصاهرت حرمت مصاهرت نعمت ده نو په ګناه پښیمانه د څنګه نعمت حاصله دی ویلو کنو هغه ډېر مزیدار جواب دی ورته کېدی ګوره یو زنا من حيث الزنا ده دا ګناه ده او یو زنا چې دی هغه نه بچي پیدا کیږي بچي کې څه ګناه شته موږ سامي کې ویلو شته موږ چې دا حرمت مصاهرت راولو په زنا یې نه راولو ولد مری راولو او ولد ولا عصيان هغه څه عصيان نشته دی پوه شوي کنه دا بچاره ولو ولد باندې ورسېدلې منګالته مسامي کې ویلو دا اعتراض روانه و الکه زنا خو افعال حسیه دي افعال حسیه باندې چې نه هي وارد شي تعلق د قبیله عینی سره تاسو حنافم وایي نزینا کې به حرمت مصارت څنګه ثابت دی ویږي کنه په هم دغه جواب دی موږ زنا مې نه ثابت او چا باندې ثابت ولد مالي ګوره وتی محرمه ده من حيث انه دعوتي محرمه ده معنا حرمت مصاهرت را ولید دي حیثیت نشي دا سبب د ولد دی لا د دې حیثیت نشي دا زنا ده هغه نه یادو ومن مسته امراه بشهوه حرمت علي امها او وبنتها وابنتها دي شي اکبر وګوره یو خزر پاتې دلا او سړی شهوت سره ما سکو چاله کدا خو شه دې سړی ما سکو فرمانی ما سکو کجی نو بس حکم دار چې بده الګ غریب باندې لري خزي مور او لور حرام همدغه شان الګ جنې شهوت سره ما سکړه د جنې مور او لور په حرام الګ څنګه چې وتی زنا مسله وکړه ویږي په نو زینام څلور حرمت را وصل کنا نو مس به شهوتن بم سورا ولي څنګه څلور د الګ اصول فروع په جنې دوا د جنې اصول فروع په الګ څلور وګورئ ومن مسته څوک چې هغه سړی هغه د کافر بچي مسته چې مسې کې امراتن یو جنې به شهوتن جنې به شهوت وسمت کوي حرمت حرامي کې به الګ باندې مور دغه جنې او لوري امام شافعي فرمایي رحمه الله دا کیسه لنه ما یار وإلا تحرم نحرميكي وعلى هذا الخلاف بدغه اختلاف کې دا مثلا دا مسه سړی مسکی یو جنې بشهوت سره هم دغه شان ونظره نظر وتوکي الى فرجها دغه فرج تا خود فرج نه مراد فرج داخل له او شهوت نه مراد عیني لاس ټچ کول وخت کې شهوت دی علامه شامی فرمایي پیګه کنه بلکې علامه اسکفي متن کې لیکلي او دلته فرج تکتل فرج داخل تا اصل کې دا شی چی کنه د خزي دا شی دا شروع کیسه پر کې مسله ده ښا شروع کې څه وی اسه پر کې ښا پتنګي دغه چې لګ دن لاړ شي دنه نبي الته ګول سوري راشي اق تفرج داخل ویلې کیږي ښا نو اغه تکتل الا حرمت مسارت راولي ابار دې پتنګ ته چولا قتل دای نه راولي او دا ال کیږي چې خزه خپې وازی کړي یو ناشتي قلاري بنجاري ته ناشتي خپې وازی کړي بنجاري ته خدای دې غیر کې کپټي کومردار دی تاسو ویګي دا چې کله خپېرتي کړي الخ دا غب نه لګم کتاب کې دی راځي روان دي اسی بغب کې وایو نور خمس مسله ده دغه شان پوه شوي کنه نور خبره به کوم ماته رایات کې رنشي اهمه مسله ده ګوري ونظره نظر د سړي اله فرجها تا ونظرها هم دغه شان نظر د خزي اله ذکره وا کوم شی ور سره دی وای خوان شهوتن کا لو د امام شافعي سے دلیل ده امام شافعي سے وای رحمه الله بيدا مسکول یا نظر فرج تکول دا په حکم دوته کې دی نه دی روزه کې سره خزه وته کوي روزه ماتيږي حکم مسکی فرج ته ولګوري روزه ماتيږي نه ماتيږي بھائی هم دغه شان احرام په حالت کې خزه مسکول ناجایز ده وته کول نه ده دواړه یو شان شو نو د څنګه
مسی او نظر په حکم د چا کې ګرځي وته کې اورا ولها کما دي ليس في مان الدخول ندي کنه ولهذا دغه وجدا لا يتعلق متعلق نه دي بهما دي دوړو بوري مسو نظر بوري فساد د سوم ناراضي فساد د احرام ناراضي حالانکه دخول سره راضي همدغه شان وجوب الاغتسال ور سره ناراضي غسل واجبيږي په شهوت سره مسکولو باندې فرج ته قتل باندې نکی او په دخول سره راضي فلا يلحقان به لهذا دا دواړه نظر او دغه شان مس بشهوتين دا د دخول په حکم کې ندي نور ملحق ول نه شي موږ وتوایو ملي شه به توجه جي دا شهوتين سره لاس ټچ کول یا فرج داخل ته قتل دا مفزي وي وته تا چاته وته دین راضي کنه اوس وته پته نه لګي چې کړي کنه دا فیصله بم بدی معنی کیږي لکه یو سړی دخول وکړو غسل واجب شو ان حالانکه غسل کله واجبېږي چې انزال وشي خو انزال پته نه لګي شي چې وردن نه ګدن نه پته نه لګي څوک ولته کیمرا نه ده لګولې چې انزال وشو کنه ده خو نفس دخول سبب دی بس خبره یو سړی ود شو هوا خارجه ده کنه ده پته نه لګي خو سبب اعضاء ډیله کیدل دي کنه همدا قاعده می وخت ویلی وا سو دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه تاسو پیږي کنه 67 نمبر ماده ده دا ټول دلته لګي ولنا مسجدا والنظر چره دا سبب دی دعید الى الوتي تا نفيقام مقامه د چا بځه بودريږي د وته بځه في موضع الاحتياط کې دوکا او دا هغه کوم مثالونه چې تا ویل ته احتیاط نه دی بس فرې دی الته ثم ان المس بشهوه وزارت وای چې بس بشهوه څه ته ویل کیږي مړه غدي ته ویل کیږي چې علي انتشار وکي شي جګ شي ور سره او که شي د مخ کې نه جګي نو خکلک شي دو صورت دي شي مخ کې نه جګو کنه کنه جګ نو جګ شي دا شهوت دی او که مخ کې نه جګو نو خو مضبوط شي نو دا شهوت دی وره ولنا ثم ان المس بشهوه دا دی اينتشر ينتشر هغه دا چې انتشار وکي علي کافر بچي او تزدادو یا زید شي انتشار د چې مخکې نه منتشر یو صحیح ارامي هر وخت هم د سي ګرځي وختانه وای کنه وختانه وای لګ غین ګرځي خزي وانه وردا وای دا څه ودی غر کړی دي الکه معتبر کم نظر دی النظر الى فرج الداخل لکه دا می تویلو کنه ولا يتحقق ذلك فرج داخل ته نظر نه متحقق کیږي الا عند اتکائها مگر دا چې تکي والی دوړ خپې کی واځي کړي تاسو پوه شئ ولو مسا او که یو سړی بل اوریدا فقهاو عجیب مسله کړي د موږ حنافو که یو سړی خزي سلاس لګول انزالي وشو بس وي وس حرمت مسرت ناراضي وس زنا ته نه مفزي کی اړه یخ شو څه کوي حتی چې په دبور باندې وته کړل کنه او انزال وشو هم حرمت مسرت ناراضي ولی حرمت مسرت کله راتللو چې دا مس دا مفزي کېدلو چاته وته تا او چې انزالي وشو بار بس وته څوک ول شاو که سړی خلو ورزيږي تو ګورئ ولو مسا کما سکل لو انزال وشو فقط قيل ویل شوی بهم واجبي حرمت خو سید هذا والسيء انه لا يوجبها لانه بالانزال ذکر بانزال سره تبين واضح شولا انه غير مفزن چې دا نه مفزي کیږي وتی تا وعلى هذا بنا بدیمان اتيان د خزي د په دوبر کې وتره تک مکو ولې سب دا مسله د حرمت مسارت والا چې شهوت سره لاس ټچ کو خزي سره نه د حناف راي دا او تاسو یقین وکړي ډیره کمزور راي دا حناف منګ پیرد نشو کولای منګ کمزوري زما خپل سوچ دا جوړ شوی دی او استاد مم دا سوچو او ډیره متلمه مولا وکړه حتی شیخ الاسلام هم لیکلی دي چې زموږ په امامانو کې چا ادم قول والای منګ په بغي فتوا ورکړه ته چیل مزمن امامانو رایم دادا خورای دلیل په لباس سره کمزوري ده یو زنانه ده نخاون زوی دی هغه سره لا شهوت سره ولګول دومره غټه قصه به مرتب کې همیشه نکاح ختمه غټ فساد دی یار د مال مزنه راکې خو بهر حال ته سیده اوس که موبایل کې چا دغه شان یو زنانه وکتل نو به او بو کې ناس ته وې کتل به شیشه کې وکتل نو اوري مولوی صاحب علامه شامل کلی کو بو کې ناس ته وبرنده او ابو کې سړیو ته قتل او ابو کې شیخ کار کېدل فرض داخل نو حرمت مسارت راځي شیشه نه خواناستی وا او شیشه کې فرض داخل کار کېدل به حرمت مسارت راځي دویم ابو د بار ناستی وا سړی هم د ابو د بار او هغه شیخ کار کړي ابو کې تصویر کار کېدل خاري کنه ابو کې
یا آینه کې ښکارا کېدل غلطه وسره دلته وینه کې راغی راتله حرمت موثرت ناراضي دا عین هغه شنه دی لہذا موبایل هم دغه حکم دی عیني والا حرمت موثرت پکې ناراضي